شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ملک صلاح الدین کوکخیل جمرود سیمې سره تعلق ساتم. نن د په کم کیمپ کې چې ولاړم د مونږ د خصدارو کیمپ دی د کوکخیل او د جمرود سب ډیویژن په دا کې د مونږ د جمرود سب ډیویژن ټول خصدار دي. خو دغو ته مشکلات دا دي چې دغو سره مرجر په ټیم کې چې کومې وعدې شوې وي هغه یوه خبره حکومت ونه منله. په هغه سر کې چې کوم افسرانو یو سره ډېرې خبرې منلې وي، خو هغه افسران خو داسې چې افسر مثال داسې دی و د مشر مثال لکه بوټی او مرغۍ. مشر چې کوم دی بوټی دی او مرغۍ چې کوم دی دا افسر دی. نو مشر خو ټول عمره دلته مشر وي، خو مرغۍ چې کوم دی درمي ورا درمي. نو افسران خو بدلیږي را بدلیږي. یو افسرانو سره جبې کړي وي خو هغه کار یې ونه شو. اوس که ټول فاټه وي وزیرستان نه واخله باجوړه پورې، او که ما د خیبر ایجنسي وي، که ما جمرود سب ډیویژن خصدار فورس وي، لیوي فورس وي، چې هر قسم تکلیف سره وي مونږ سره لاس په لاس اوږه په اوږه دا مشران ولاړ یو. یوې خبرې نه مرستو نه یو، خو بس مونږ دا کوو چې لږ صبر کوو، ځکه چې مشر دا کار وي چې یو ټیم ورکوي، یو وعده ورکوي چې دا وعده پورې وي حکومت د مونږ د خصدارو دغو مسلې حل کړي. خو هغه وعدې مونږ ورکوو، خو اوسه پورې دغو مسلې حل نه کړې. دغې پورې چې باجوړ کې هم ټول خصدار سسپینډ او نور خلک ورلګه، په خیبر ایجنسي کې هم په نورو علاقو کې هم خصدار سسپینډ کوا. او دغه دا میشن دی دا د کی پی کې پولیس او دا وزیر اعلی او دا آی جی پی دغه دا میشن دی چې دا مونږ ختم کو د پولیس ایکټ لاندې او نور بهر نه مونږ خلک ورولګو. او دغه نه رسی دغه لرسی چې زه لوټ مار وکم، زه په چیک پوسټونو رشوت واخلم، زه پیسې واخلم، زه غلا وکم، زه تاړه وکم، زه بیزتی وکم. مونږ قطعاً مونږ د انضمام خلاف هم یو، او مونږ بهرنی پولیس دا د مونږ د مشرانو د وزیرستان نه واخله باجوړه پورې او د خیبر ایجنسي ټول دا مونږ یوه خبره ده چې بهرنی پولیس مونږ قطعاً نه منو. او ته خو وې راولګې آی جي پي تا ته یم، وزیر اعلی تا ته یم، خو په خدای قرآن چې پې خفه شې دا مانه واوره. خپل سوات علاقه کې خو دی لیوي سنټر دی، لیوي والا ګرځي دنیا مزې او چرچې او هغه نان کسټم پیډ ګاډي دي. او د ما قبایلو له ته یو شی هم نه ورکوې. دلته ما ته یې چې قبایلو قرباني کړي دي په 65 کې او په کشمیر کې، یو قبایلو قرباني ته ماله دا راکوې چې ته ما ماړه ذلیل و خوار دې کړم. ته ماله څنګه کسټم والا را لګې، ته ماله ټریفک والا را لګې، ته ماله نارکوټکس والا را لګې. اوس زه درې له تللی وم، الارو ډریورانو راته ویل چې موږ نه 1 لک روپۍ ترخامه پورې رشوت غواړي. وړي کې دا رشوت څوک غواړي؟ دا کسټم والا غواړي، دا د اف سی والا غواړي، دا د ان ال سی والا غواړي، دا چېرته بل ډپارټمنټ غواړي. دا 1 لک روپۍ څوک اخلي؟ د پارټۍ په دور کې 4,500 روپۍ راهداري وه او 10,000 20,000 ټرکونه یې په ترخام پراسېدل. اسم نه او اوس ته تا کولاو رشوت هر څه شروع کړي دي. واوره قبایل ګوره په مینه پیږي، په لانجام پیږي او په زدم هم پیږي. قبایل دا ما ګڼه چې قبایلو ته معمولي خبره باندې وغولوې دا وکې. او مونږ د 2 تاریخ په پورې مونږ الټیمیټم هم دا مشرانو هم ورکړی دی او خزادار فورس ته هم مونږ ویلي چې 2 تاریخ پورې ته خپل ځان جوړ کا، چې جوړ نه شي زه د چیک پوسټ لمبوزم. زه ته یم چې هر څه دې لړاکه غوټې موټې دې هم لړاکه. خزادار فورس هغه ولګوه، چیک پوسټونو له هم ذمهواري اخلم، د هر یو شي هم ذمهواري اخلم. او دویم نه پاس په دا علاقه کې زه نه کسټم والا منم، نه نارکوټکس پولیس مونږ منو، نه ټریفک والا بهرني منو، یو شی هم نه منم. زه ساره پتلون منم نه. نو دا د مونږ د مشرانو طرفه، د پاټا ګرینډ طرفه، خیبر قومي جرګې طرفه او قبایلي ټولو مشرانو طرفه دا پیغام دی. مونږ یو شی هم نه منو بالکل چې مونږ د خصدارو مسله حل نه وي، دا خیمام نه یې کوو. او مونږ سره ولاړ یو، مونږ دلته هم دا روډ هم بندوو، احتجاج هم کوو، پولیو بایکاټ هم کوو. او چې دلته مسله حل نشي نو مونږ په اسلام آباد
بیا همالته یو خیمه لګوو که هلته موږ 3 میاشتې ولګولې که 6 میاشتې ولګولې بعد دا ما خبرې او د اخرینۍ خبره بله هم رانه ویره شوه د قبایلو یو روزګارو په بارډر د وزیرستان نه واخله باجوړه پورې تا ما باندې بارډر بند کړو ما یوه ګنډه غریب راوړه ګنډه تا په ما باندې بند کړه سله کرترپور دې کولاو کړی دی واګه بارډر دې کولاو کړی دی او په ما باندې هر څه بند کړي دا ظلم خو مه کوه اخر دا علاقه د ما ساتلې ده ټول عمر زه 200 کالو نه 500 کالو نه هلته پروت یم دا علاقه ما ساتلې ده او تا په ما باندې بارډر بند کړی دی او ولګېده ټول قبایل تباه او برباد کړل ما دا دلته چې کم ما رواج دی کم شی نه مي ټول بحال کوو چې بحال نه کې په دا علاقه کې وي قبایلي علاقه کې وي دومره حالت خراب شي چې بیا وې سنبال نه کې والسلام